بسم الله الرحمن الرحیم. محترم علماء کرام، ګورئ کله چې ماشومین په جمع مکسر باندې پوه کړو په دې کې ورسره اجرا وکړه نو د دې نه پس ورته مونږ د مورب پنځم څلورم کې څه موخه وي چې هغه جمع مؤنث سالم دی. نو چونکې دا مخکې مونږ ویلې په واحد تسنیه جمع کې جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم راغلی دی. نو دته ووایو بچي چې دا راته ووایه چې دا جمع مؤنث سالم څه ته وایي. نو دې وایي جمع مؤنث سالم هغې دی چې اخره کې صلیف او تا راغلی وي، دا یو نشان دی. په دې باندې به دې څه پېژني لکه مسلماتون، صالحاتون، دې باندې به دې جمع مؤنث سالم پېژني. دته ته ووایي چې بچي په دې کې به نور کې فرق دا دی چې دا جمع مؤنث سالم اعراب مونږ وایو نو مونږ به وایو حالت رفعی میں ضم لفظ کے ساتھ مسلماتن، حالت نصبی میں کسرہ لفظ کے ساتھ مسلماتن، حالت جری میں کسرہ لفظ کے ساتھ مسلماتن. نو ورته به داسې ووایي چې بچي په دې کې د نصب په ځای باندې یعنې د زبر په ځای باندې زیر راځي. په دې جمع مؤنث سالم کې د زبر په ځای باندې زیر راځي او چې کله اجرا ته راولو نو په هغې کې به په ترکیب کې به دې بیا په هغې باندې ډېر ښکلې پوه شي. نو ګوره دې ترکیب سره په ده سره بیا موږ ترکیبونه شروع کړو. ورته ووایي چې بچي د الصالحاتو کانتاتن د دې سړي ترکیب وکړه. نو الصالحاتو مبتدا کانتاتن ورته خبر شولو. ها ته اوس دا راته ووایي چې د الصالحاتو مورب دی که مبني؟ نو دا مورب دی. چې کوم قسم وایو نو لومبۍ به هم د سره موږ په هغې کې اجرا کوو. په هغه ورځ باندې به د ده نه د بل دغه موږ تپوس نه کوو په دغه ټایم کې چونکې چې دغه اجرا د ده مضبوطه شي. نو الصالحاتو چې کوم دی نو مورب دی. د مورب کوم قسم دی؟ دا جمع مؤنث سالم دی. ښه بچي تا په څه باندې وپېژندې چې دا جمع مؤنث سالم دی؟ اخره کې الف او تا راغلی ده. ښه د دې اعراب ووایه. نو ګورئ حالت رفعی میں ضم لفظ کے ساتھ الصالحاتو، حالت نصبی میں کسر لفظ کے ساتھ الصالحاتی، حالت جری میں کسر لفظ کے ساتھ الصالحاتی. په دې کې به د زبر تابع د زیر وي، یعنې نصب به تابع به دې کې چې کوم دی نو د څه یا د جر وي. نو دې طریقې سره به دې موږ په دې باندې پوهېږو. دغه شان د کانتاتن وایه بچي مورب د که مبني؟ مورب. د مورب کوم قسم دی؟ جمع مؤنث سالم. اعراب یې وایه حالت رفعی میں ضم لفظ کے ساتھ کانتاتن، حالت نصبی میں فتح لفظ کے ساتھ، حالت نصبی میں کسر لفظ کے ساتھ کانتاتن، حالت جری میں کسر لفظ کے ساتھ کانتاتن. ښه بچي موجوده اعراب یې ووایه. نو حالت رفعی میں ضم لفظ کے ساتھ کانتاتن. دغه شان ورته ووایي چې بچي دې ته راشه حرمنا علیهم طیبات. لومبۍ مثال ترکیب حرمنا فعل فاعل علی جارهم مجرور جار مجرور متعلق فعل ده. طیبات مفعول به، فعل سره فعل فاعل مفعول به جمله فعلیه خبریه. بیا ورسره په دې کې اجرا وکړو چې طیبات نو وایي بچي دا د مورب کم قسم دی. نو دې وایي چې دا د مورب جمع مؤنث سالم دی. اعراب یې وایه حالت رفعی میں ضم لفظ کے ساتھ طیبات، حالت نصبی میں کسر لفظ کے ساتھ طیبات، حالت جری میں کسر لفظ کے ساتھ طیبات. په دې ځای کې به دې ته دا وایي چې بچي موجوده اعراب دلته کې د دې څه دی؟ نو دې وایي چې حالت نصبی میں کسر لفظ کے ساتھ طیبات. بیا دې په دې باندې پوه یم کو چې ګورئ پکار خو دا وه چې مفعول طیبات مفعول به دی او مفعول به چې کوم دی نو منصوب وي. نو دلته کې دا مجرور ولې راغی؟ نو دې به موږ په دې باندې پوهېږو چې جمع مؤنث سالم کې دا قاعده ده چې په دې کې به د زبر په ځای باندې موږ زیر وایو، یعنې د نصب په ځای باندې حالت نصبي به د دې تابع وي د حالت جري. په حالت نصبي کې چې کوم دی نو موږ څه کوو؟ جر به وایو. نو په دې وجه باندې په دې کې چې کوم دی نو زبر راتللی نه شي. نو د دې دا مفعول به چې کوم دی نو دا به موږ څه وایو؟ مجرور به وایو. نو په دې باندې په دې ځای کې موږ پوهېږو چې دلته کې به د مفعول به یعنې د زبر په ځای باندې مفصل راځي، زیر به راځي. نو ورسره چې نور څومره اجرا راغلی د هغه به ورسره وکړو. بیا چې کوم دی د هغې نه بس عمدې ته راولو. په دې ټولو کې د ورسره وکړو واحد تسنیه جمع کې څه دی؟ مذکر د مؤنث د معرفان کرام مورب مبني او دې ماشوم دی چې کوم دی نو په دې اجرا کې څه کړو؟ هغه دې پکې وچلوو. او تفصیل نحوه کې چې څومره د جمع مؤنث سالم ترکیبونه راغلي دي نو هغه دې ورسره ټول وکړو. طریقه الاسریه الثاني کې ښکلي ترکیبونه راغښتلي دي په هغې کې دې ورسره وکړو. او بیا دا دې ورته وموایي چې
لکه دا جمع من سالم نه بچی ته درې نه چې کوم دي تسنیه جوړ کا صالحاتو یا جمع مذکر سالم ته جوړ کا صالحون صالحان ولکن صالحتان دې طریقې سره کوم نه دي سکو دي دی چلو چې تسنیه د مؤنث هم جوړ کا او تسنیه د کوم نه مذکر هم جوړ کا او واحده پوری دی راولې چې صالحون د دې سری دا واحد راشه چې کوم نه کانه ته چې کوم نه د دې سری واحد تسنیه دی جوړ کا جمع مذکر سالم دی جوړ کا جمع مؤنث سالم دی جوړ کا نو دې طریقې سره ماشوم چلو او اجرا کې وایي کوم نه سکو هغه روانو چې ماشوم په خپل خو باندې ودرېږي نو راډې دا نزوا ځکه چې ماشوم باندې ګجردان مورد راګې سونه موږ راټاکو دا ټول یو شان دي جوړو منی سره یادي اخرنی بتیر او چې اخرنی یادي نو منی بتیر نو پراټا باندې دا نه یادېږي او نه چې کوم نه نو راټا هغه کې ماشوم چې کوم نه دا سزدا کړو دي شي نو ماشوم هم چې څومره تاسو توجه ورکړل هغه به اکټیم سبق ویل سره کوم نه په اجرا باندې ولا زور ورګوي چې ماشوم سودي اجرا کې کوم نه دي ځان روان کو دي اجرا کې وچی